أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ توبہ آیت نمبر 17 اور 18 موږ مطالعه کوو انشاءالله. ما مخکې هم ذکر کړی چې د سورہ توبه چې دا ډېر دو ټوک او بالکل یو تفریق او یو داسې اعلان چې لکه بالکل یو بادشاه یا یو فاتح یوې علاقې باندې قابض شي او بیا هغه اعلانات وکړي چې بھئی دلته به د ما قانون چلیږي. اگر چې د قانون مخکې هم د الله ہو، مگر نبی صلی الله علیه وسلم یو 22 ساله جدوجہد، یو 21 ساله جدوجہد چې څه ټیم د مکه فتح کېدله هغه پورې د جوړېدلو هغه جدوجہد نتیجه دا وه چې د عربو ډېره کمه علاقه که چېرې بار وه نو تقریبا ټول عربو باندې اسلامي حکومت قائم شوه. نو اوس اسلامي حکومت طرف نه بدړک اعلانات دي او هغه اعلانات د زور او د زیاتۍ او د فاتح ولا نه دي. چېرې یو فاتح وشي، فتح وکړي څوک، که مبي واخلي ډکټیټرشپ قائم کی به دغه اعلانات دي، بلکې دا اعلانات تمام د الله ځمکې باندې د الله د قانون جری کونې اعلانات دي. د الله د قانون جری کونې والا اعلانات دي. لہذا فرمای ما کان للمشرکین چې د مشرکینو هیڅ کار نشي کېدلی د دې خبرې یعمرو مساجد الله چې هغه د الله د مسجدونو د مسجد مجاور خادم تعمیر کرنے والا جوړ شي. شاهدین علی انفسهم، حالانکه هغه خپل گواهی کوي په خپل ځان باندې بالکفر د کفر. یعنی د ټیم کې خدا آیتونه چې تلاوت کیږي یا نازلیږي نو هغه ټیم اشاره خانه کعبه طرف ته ده، ځکه چې د خانه کعبه تولید، د خانه کعبه مجاور، د خانه کعبه متولی خدمتگار او د هغې خدمت کوونې والا هر لحاظ سره یا خانه کعبې ته چې کوم خلک رسي د هغو خدمت کوونې والا هغوی خپل ځنونه جوړ کړي وو، واقعتاً چې کولو به هم خدمتونه، د کې شک نه و چې هغوی به خدمت کولو، د خانه کعبې به هم کولو او د حاجیانو به هم کولو، د عمرې کم رتلو هغو به هم کولو، اوبو انتظامات به کولو، حتی چې دیګونه به پخولو ورته. نو دا مجاورو. خو دلته چونکې دی د خپلو دغو عباداتو سره دی د شرک آمیزش کړی او شرک یې ورسره جوړولو، یعنی خپل طرف نه یو شیونه وو چې هغه یې دې سره شامل کړي وو اور ورسره به دعوا د الله د بندګۍ هم کوله اور دا کارونه به هم کولو. او د خانه کعبې یو قسم قابضو موږ مخکې دې باندې ذکر کړی چې د خانه کعبې تولید چې دی ته کم میلاو یا دی سره و د هغې څه دنیا فایدې هم دی ته میلوي دي. هغې وجې نه به دی ډېر شوق سره دا کولو چې هغې وجوهات نه به دی دنیا بر کې یعنی چرچاپېره کومو ملکونو ته به چې دی تلو ملکونو به هم د دی احترام کولو چې دا متولی دي، دا مجاور دي، دا خدمتگار دي د خانه کعبې. نو دی وجې نه دلته الله یې چې اوس چونکې هغه وخت تیر شو، اوس د توحید خالص توحید راغو
او د اسلامي جنډا اسلامي حکومت قائم شو او د اسلامي حکومت انډر چې څومره علاقه ده هغې کې به شرک نه وي. نو لہذا د مشرکینو خو کله هم دا حق نه جوړیږي چې هغوی د الله د کورونو خدمتګار جوړ شي چې هغوی خپل بندګۍ سره خپلو عباداتو کې شرک دخل کړی ده. ان یعمروا مساجد الله چې هغوی د الله د کورونو مجاور خادم یا خدمتګار یا متولی جوړ شي. شاهدین علی انفسهم بالکفر او هغوی خپل ځان باندې په خپله ګویي کوي د دې خبرې د کفر. دلته د کمې ګویي ده داسې نه ویلو چې موږ کافرانو بلکې هغوی دا به ټکی کولو چې دا ته څرنګه یای چې یاره یو الله بندګي وکړو. دا د موږ زمانې پلار نیکه نه چې کم بتان پاتې دي موږ ته هغوی موږ لیدلو وړر ورستر شو موږ به کتلو چې هغو به د دو خدمت کولو دو نه به خوښتنه کوله د دو بندګۍ به کولې د دو باندې به چړاوې کولې. نو ته نبی صلی الله علیه وسلم ته بدایلو چې ته چې کم یای چې یو رب کې دا سر دا خو نوې خبره ده موږ دا نه منو او دا کېدای نشي چې موږ صرف د دو بندګۍ پریدو او صرف یو الله بندګي وکړو بیا دا خو به د ځمکې کې دا خپل خدایان دي دو سره خپل اتاټي ده او دا اوس هم موږ کچېرې غور وکړو د موږ زندګۍ کې هم په څه نه څه طریقې سره موږ هم داسې مړه یا ژمدي چې هغو نه موږ امیدونه وي هغو باندې بروسا کوو هغه یو چې څنګه یا ټیک کوي او بس هغه پسې په ټیک باندې روان وو چې بس دی دا ټیک ده. دا هم یو قسم شرک ده چې ته بغیر کسی تحقیق یا یو ګوري چې دا د الله د دین د خلاف کار کیږي نو هغې باوجود ته د هغه ملګرتیا کوي هغه پسې څې وایي هغه فالو اپ کوي د هغه فالوور وي. نو دې وجې نه هغه ټیم کې هم دغسې وه چې هغوی وي چې دا نه شو که الله منو الله شته د الله بندګي به کوو خو د دو به کوو. نو دلته الله تعالی هغې طرف ته اشاره ده شاهدین علی انفسهم چې دی په خپله باندې ګویي کوي څه شي بالکفر د کفر. اولئک حبطت اعمالهم لہذا دا هغه خلک دي چې د دې تمام اعمال ضیا شو. دا کوم اعمالو دا هغه شکرونو اعمالو شکرونو خو به کولو حاجیانو ته اوبه ورکون د هغو خدمت د هغو ته ټکانې ورکون بیا د خانقابې خدمت د هغې صفایي وغیره وغیره دا انتظامات دی چې کولو دا هم نی کارونه ورسره نور صدقات به کولو ورسره به حجونه کولو عمرې طوافونه به کولو نو دا ټول اعمال خو هغوی کولو. لہذا لای چې اولئک حبطت اعمالهم دا هغه چې دی د نور اعمال چې دي دغه شرک په بنیاد باندې هغه ضیا شو هغه ختم شو. وفي النار او دی به جهنم ته سي هم خالدین او دی به هغه همیشه پاتې کیږي. الله دې موږ وساتي. انما یعمر مساجد الله یقینا چې د الله کورونه چې څوک آباد کوي یعنی یقینا چې د الله کورونو آبادکار څوک دي او د هغو خدمتګار څوک دي د هغو صحیح متولی څوک کېدلی شي الله یایي. انما دې کې شک نشته یعمر مساجد الله چې د الله جوماتونه د الله مسجدونه د الله عبادتخانې هغه خلک د هغو د هغو تعمیر کولی شي او هغه ابدولی شي د هغو متولی کېدلی شي د هغو مجاور کېدلی شي هغو خادم کېدلی شي من هغه څوک آمن بالله چې هغه الله باندې ایمان لري والیوم الاخر او په آخرت باندې هم یقین وي. نو الله باندې خو هغه ایمان لرلو وي چې الله شته خو د آخرت باندې به دی وي چې مړه دا به څرنګې چالوي بیا موږ به مړه شو بیا به بیا راګرځېږو د آخرت کې تزبزه بو. او نبی صلی الله علیه وسلم بنیادي دعوت چې مکې کې کومو هغه د الله د رسالت دعوت او د آخرت دعوت دا دوی خبرو باندې زور وټول احکامات په مدینه کې رغلي دي مکې کې داسې احکامات نه دي رغلي مکې صورتونو کې. لہذا والیوم الاخر او د آخرت باندې ایمان لري و اقام الصلاة او مونځ قایم کی و آت الزکات او زکات ورکوي. دلته بیا هغه د وروستو سلسلې والا دا دریم فیګر ده چې دلته بیا راغلو چې یاره دا الله د تاسو ملګري کېدلی شي چې دی دا درې کارونه کوي څلور دلته کې څلور دي آمن بالله یوم الاخر اقام الصلاة و آت الزکات و زکات ورکوي اقام الصلاة و زکات ورکوي ولم یخشا الا الله دا یو بله خبره پکې راغه چې دی بل چا نه به نه ډریږي سوای دی الله نه بل چا نه به ډار نه وي سوای دی الله نه چې الله نه علاوه بل چا نه به نه ډریږي. دغه خو الله نه ډار نشته او نور هر چا نه ډار شته لکه دومره موږ دا سوپر پاور نه ډریږو د غومره الله نه ډریږو الله نه ډریږو. په معاشره کې مسود جری ده
معاشره کې مو شراب لسسونه جری دي، معاشره کې مو برایي نه چلی دي، بهایي چلی ده، هغې سپورټ کوو. داسې نور طور طریقې ډېرې غلطې چلی دي، خو لیکن هغه الله منې کړي دي، موږ کوو الله نه ډریږو. مګر بل طرف ته سوپر پاور خبره هر یوه منو، هغو ته سجده لګوو، هغوی پسې روانو، هغوی نه امیدونه کوو، هغوی سره متعلق ته چې یاره ده سره مو که بګاړه شه به زموږ دنیا خراب شي، آخرت خو سره څوک یادوي نه چې آخرت دغه د آخرت ټیکولی شي، دا خو مني چې آخرت به نه شي ټیکولی، خو دنیا هم به خرابه کړي. لہذا ټول د دنیا په چکر کې، لہذا دلته الله یي ولم یخشه الا الله، هغوی بل هیڅ نه ډېر سوای دی الله نه. فعصا دا اوس هغه صفات دي چې دغه ګو کې دا نه خو دغه صفا اعلان کوي چې د خانه کعبې متولي چې دي نن نه بعد هغه اهل توحید کولی دي، چې کم اهل توحید وي هغه به متولی وي، هغه به مجاور وي. خو دغه وجې نه نبی محترم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح شه نو هغه څه وکړو، نبی صلی الله علیه وسلم د هغه نه مخکې چې کوم هغه چبیره واخیستله، ویلی چې یو ټیم دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم چبی غوښتي او د نه انکار کړی، خو دا چبیره واخیستله، خو بیا یې هغه ته ویر کا چې زه تا ته بیا دا چبي در کوم، دا به تا نه چې څوک خلی یا به ظالم وي. لہذا نن طریقې پورې په هغه خاندان کې د خانه کعبې چبي چې دا پراته چلیږي، بل څوک یې نشي خستلی، چبي هغې سره ده. لہذا الله فرمایي چې صرف الله نه ډري. فعصا قریب ده اولئکا ان یکونو، بس بعید نه ده چې دغه خلق هغه دي ان یکونو من المهتدین چې دا په سیدې لارې دي. یعنی دلته دوی کټګري، یو یا خلک وتر چې مشرکین دي، هغو بری کې صفا اعلان وکړو چې هغه د خانه کعبې متولی نشي کېدی، اوسه پورې وو خو اوس اسلام غالب شو. او دا عامه خبره هم ده، لکه عام چې د الله څومره عبادت خانې دي، جمعیتونه دي، مساجد دي، د مساجدو خدمتگار، د مساجدو مجاور او تعمیر کرنے والا دا مشرکین نشي کېدای چې شرک کوي هغه په دې کې دی موي. لہذا الله د اعلان د فرمایي دا نشي کولای، دا نشي کېدای. او دغه اعمال چې لږ ډېر کومې نیکه کې هغه ضایع دي، هغې هېڅ فایده نشته ده، او دوی به جهنم ته چې الله دې موږ رسوي. او بیا بل طرف ته بله کټګري هغه شیلي ده چې د جمعیتونو خدمتګار څوک کېدلی شي، هغو کې دا صفت دي چې ایمان لري، ورسره آخرت باندې یقین وي، ورسره اقام صلات قائم وي، پابند وي، وآت زکات، زکات ورکونې پابند وي، او ولم یخش الا الله، والله نه علاوه بل چا نه ډریږي. فعصا اولئک ان یکونه من المهتدین، پس توقع ده، امید ده چې دغه خلک په سیدې لارې دي. الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي، دین فهم راکړي، دې سمجھ راکړي، او د دې په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي. رب کریم د رمضان اخیری اشرا د اخیری روژې د اخیری ساعتونه دي، رب کریم دو ساعتونو ذریعې سره رب کریم دغې بابرکت مهینې ذریعې سره ته غیبنه د موږ د جهنم نه نجات موږ ته ولکړي. رب کریم موږ د جهنم نه خلاصای راته راکړي، موږ ته مغفرت وکړي او د موږ نجات وکړي. رب کریم دا د عشره نجات ته رب کریم موږ د مات ګډ عبادات څومره چې موږ وکړو دا قبول کړي. رب کریم موږ دعا ګویو یا رب کریم ایران ته، اسلام ته، مسلمانانو ته فتح مبین ورکړي. امریکا او دغه ملګري ټول ناکام و نامراد کې مغلوبه کړي. رب کریم ناکام و نامراد کې مغلوبه کړي. رب کریم مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي، فلسطین او کشمیر ته ازادي نصیب کړي. رب کریم کم ظلم چې دوی سره وشو رګي، رب کریم د هغې بدل ورته ورکړي، د هغې جزا ورته ورکړي. رب کریم د هغې په مقابله کې دا بدل رب کریم ته غیبنه هغو قوتونو نه واخلی چې کم قوتونو ډېر په د طاقت په نشې باندې رب کریم دو سره ظلمونه کړي، ته رب کریم هغو نه دا بدل واخلی. موږ څومره عزیزان شتنان د دنیا نه لاړ دي، رب کریم ټولو ته مغفرت نصیب کړي. رب کریم د هغې قبرونه د خپل نور نه منور کړي. رب کریم مرګ پورې موږ ته اطاعت نصیب کړي، مرګ وختې موږ ته ایمان نصیب کړي، مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي، د آخرت تمامو تکلیفاتو نه مو وساتې. رب کریم خپله پناه راته نصیب کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه موږ ته اوبه نصیب کړي، جهنم نه مو وساتې، پل صراط په لارې موږ ته، مور پلار ته، خویندې وروڼو ته، عزیزانو ته، دوستانو ته، رشتهدارانو ته، آل اولاد ټولو مسلمانانو ته خپل روشنۍ نصیب کړي. اللهم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد نبی الأمی وعلی آله وصحبه وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.